توباګار یم تمي معاف کړې ګناهونه تمي معاف کړې ګناهونه گرانو منوالو زمدہ دکان پتا یاد درئی صلاحدین اسلامی کیسر این سٹی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نصف سکندرپورہ چوک پشاور موبائل نمبر دے 03018891 دو موبائل دیم نمبر 0345914315 ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان رب العالمین قرآن حکیم کے دا مسلمان دا کامیابی دا پارا یو ډیر آسان او راکوټې غوندې نسخه ښیي چې کوم انسان د قیامت لویه ورځ د حساب کتاب میدان او الله ته مخامخ کېدل الله ته پیش کېدل دا ځان ته رامخکې کي او د دې په زړه کې یره راشي هیبت راشي دا د انسان د پاره لویه کامیابی ده د قیامت ورځ او حساب کتاب او د هغې مقصد هم دا دی چې انسان په دنیا کې نیک عمل وکړي دی په دنیا کې الله یاد کړي او د الله نه غافل نشي زمارونو دا د انسان فطرت دی چې یره د انسان په سر وي نو دی ټیکي او که یره نی نو انسان خو څه کوي چې د څاروي په سر هم یره نی نو دی بې سری هغه څاروی چې ګوره بعضې څاروی وال کوي په هغه خپل مالک یرولی نو چې هغه مالک ورته را مخامخ شي نو د هغه نه رستو کېږي او چې د مالک نه بغیر بل څوک ور مخامخ کي نو ښکرې ورته اړمې کي د څاروي په زړه کې هم چې یره یې دې ټکي چې یره نی دی بې سری دغه رنګې د کمو بچو په زړه کې چې د مور او پلار یا د سکول د استاد یا د دیني استاد یری دی په ادبي او د کم ماشوم په زړه کې چې د مور او پلار یا د استاد د مشر یره نی دی بې سری روح انسان هم داسې دی که د ده په زړه کې د قیامت د ورځې یره وي چې الله به ما نه تپوس کوي حساب کتاب به را سره کوي ښه کوم که بد کوم دا ټول به د قیامت په لویه ورځ راته را مخکې کي دی به په ادبي دی به ټیکي دی به د الله نه یریدونکي پرهیزګار مسلمان جوړیږي او که په زړه کې د الله یره نی د قیامت خبرې تاړو توجه نه ورکوي د قبر عذاب الله ته ودرېدل هېڅ قسمه یره یې پړ کې نی دی به بې سری د هېڅ پروا به نی دی به نه الله یادوي نه به د شیطان نه ځان ساتي نو د کامیابۍ نښه د الله په نیز د کامیابۍ نښه د جنت د رسېدو نښه د الله د رضا نښه دا ده چې ځان به بې سره نه جوړی
قیامت به نه یېرئ، د قبر عذاب به نه یېرئ، الله به نه یېرئ، حساب او کتاب به نه یېرئ. دا به ستا یقیني چې دا ټولې خبرې مخکې را روانې دي، زه ورسره مخامخ کېږم. ګوره لوی لوی صحابه کرام دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره د لوی مرتبې خاوند دی، لیکن د الله یره په زړه کې دومره پرته ده چې سړی حیران شي. یو مرغۍ یو باغ کې ګرځېده او ټوپونه یې وال. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي یاره افسوس چې دا مرغۍ زما نه ښه ده. چا ورته وی ته خو د نبي علیه السلام جلیل القدر صحابي او د جنت زیر ستا متعلق شوی دی، الله ته خوښ یې ډېر زیات، نو ته د مرغۍ امید ولې کې؟ یره وی که دا مرغۍ مړه شي، مرګ وله راشي نو ختمه به شي، او زما څه پته لګي که د الله قهر را باندې راغی او د خدای غضب ونیوم نو بیا ماله ختمېدل نشته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره د الله نږدې صحابي دی، د پیغمبر علیه السلام نږدې صحابي دی، الله ته خوښ بنده دی. یو ډکې یو ځل راواغېست، رکوټې غوندې ډکې، هغه یې راوچت که وی دا ډکې ما نه ښه دی. چا ورته وی یو ډکې وی او که دا اور کې وغورځېږي نو لوخړه به شي، لمبه به شي، ختم به شي، خو که زه د جهنم اور ته ننوتم او الله راته په قهر شي نو بیا وله ختمېدل نشته. زما وروڼو دقه اصلي د کامیابۍ شی همدا دی، اصلي د کامیابۍ شی چې زړه کې د انسان بې سرتوب نه وي او د انسان په زړه کې هر وخت د الله یره او د الله فکر وي، دا د کامیابۍ نښه ده. حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې شریفې په کوڅو کې سره د دې نه چې بادشاه او د مدینې شریفې په کوڅو کې به ګرځېده، د خپل رعیت او د خپل قوم او د خپل ملت خیال به یې ساته. یو ځل پوره د الله یرې ته د مدینې شریفې په لاره روان دی او ګورې نیمه شپه ده، نیمه شپه یو ځای کې د جړه اواز واورېده، ماشومانو ژړل. ملګری ورسره دی، ملګري ته وایي ته راځه، داسې د مدینې شریفې نه بار ځنګل علاقه ده چې ورغی هلته اوس ماشومان دي جاړې اور بلیږي. یو بوډۍ ښځه ورسره ناسته ده او ماشومان دي ورسره. حضرت عمر ته تپوس کوي رضی الله عنه، وایي دا ماشومان ولې جاړي؟ وایي دا وږي دي وږي. وایي چې وږي دي نو دا خوراک چې تا په دې اور باندې ښودی دی نو دا وله زر ورکه که نه؟ وایي په دې کې خو خوراک نشته. وایي د کټوۍ کې د سا چولي دي، وایي اوبه دي او کاڼي دي پکې. وایي په اوبو په کاڼو څه کوې؟ وایي دا ماشومان پې غولومه، دوی مې په تمه کړي دي چې دله څه پخومه، نور خو څه شته نه. نو په دې تمه باندې که د دوی دا جړه لږه غلي شي او دوی له خوب ورشي، هسې خو راته جاړي نو په دې یې غلومه. نو دې ورته وایي چې ته د مسلمانانو بادشاه له ولې نه راځې؟ بیت المال له ولې نه راځې چې دا ماشومان درته جاړي او چغې درته وایي او خیمه یې د شپې لګولې ده؟ وایي د قیامت ورځ به یې د عمر ګریوان او زما بلاسي. بس داسې وبوګنېده، ویرېده. وی ترور عمر د نه څه خبر دی؟ خو چې ته خبر کې او بیا څه در نه کړي نو د الله دربار کې به یې د قیامت پر ورځ راکاږي. نو چې ته خبر نه کړې نو د نه څه خبر دی؟ وی چې زمان نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ چې دې بادشاه وي نو ما نه به ځان خبروي، ګرځي به. غلام ته وایي شا به را منډه که دې خو یې پېژنده نه چې دا عمر فاروق دی. لاړ بیت المال ته او د هغه ځای نه یو بوجۍ را ډکه کړه، اوړه او ستوان او کجورې او څه هغه زمانه کې چې کوم خوراک دی هغه یې پکې واچو او بوجۍ یې ډکه کړه او خولې وله وتړله. هغه غلام ته وایي نوکر ته وایي دا را پشا کړه. غلام ورته وایي صاحب نه دا به زه پشا وړم، ما ته یې را پشا کړه. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي نه ته زما نه ډېر مضبوط دی او نه ثواب زمانه زیات خوښ دی. وی نه صاحب دا خبره خو ټیک ته، خو ته بادشاه او زه غلام یم او پیټې وړل د غلام کار د بادشاه کار نه دی، دا به زه وړم. وی د قیامت پر ورځ به زما پیټې څوک وړي؟ اوس خو به دا پیټې څه یو څه
خو د قیامت پر ورځ به یې څوک وړي دی وړی شي که د قیامت پر ورځ زما پیټ یې وړی شي نو دا هم یو څه که د قیامت پر ورځ نه شي وړی نو زه خپل پیټ یې ورته خپل نو بیا به دا زه وړم وی د قیامت پر ورځ خو ستا بوج نه شم وړی وی را پشی کا ګوره امیرالمؤمنین ته بادشاه د مسلمانانو ته هغه پیټې بوجی مې ورپشا کړه نو چې کوم سړی د بوج د وړوني نو هغه ته شی وړل ګراني که نه وی دا بوجی درنه وه وی قسم دې اوس هم هغه منظر مې په دې سترګو کې دی چې دا خپې به یې کږې وږې تلې راتلې وی په ډېر تکلیف یې هغه بوجی یوړل او د هغه ښار نه بار د هغه بوډۍ د خیمې خوا کې وغورځوله وی ما ته وی شابه دا کټوۍ وینځه اوبه پکې برابر کړه چې د ماشومانو له خوراک برابر کړو وی کټوۍ مې برابر کړه په هغه کټوۍ کې د زیتون تیل واچول اوړې پکې واچول کجورې مجورې پکې واچولې چې سالوا د ماشومانو له څخه کړي وی اور هم بلاو اور نه بلېده مړ شو راته نو وی مې چې صاحب دې خوا شه چې زه دا اور بل کم وی اخوا شه دې اور ته وی ګرمي ده چې دې خوا شه لوګې دی وی ما ورته وی چې دا لوګې دی او د قیامت لوګي سره به څه کوو او ما ته وی چې دا اور د دې نه خو مې خوا کې خو د قیامت اور سره به څه کوې وی قسم دی هغه اور له به یې پوکې ورکو وی اوس هم زما هغه منظر په دې سترګو کې دی چې د هغه د هغه ګڼې ګیرې نه به د هغه د اور هغه لوګې پورې را پورې ورته راوته او د لوګي د لاسه یې را سترګې د اوښکو نه ډکې وې وی هغه حلوه په ښه کړه او تیاره یې کړه او هغه ماشومانو ته یې کېښوده وی ما ورته وی صاحب زه چې ځو نه وی صبر وکړه دا ماشومان مړو نو ماشومان یې په خپل لاس باندې ماړه کړل وی بیا مې وی صاحب زه چې ځو وی صبر وکړه دا ماشومان په جلا مې لیدي دي چې دوی په خندا شي نو هله به ځم چې د قیامت پر ورځ دا بوډی ما د الله دربار کې راکاږي چې زه خو الله ته کم از کم دومره ویلی شم که نه وی چې ماشومان مالو شو یو بل سره په خندو په لوبو شو نو وی مونږ را روان شو نو وی بیا ورته عمر فاروق هغه بوډی ته وی چې بوډی سار له بیت المال ته راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له پسې وظیفه مقرره کړم نو بوډی ته خو پته نه هغه خو وی چې دا به هم لکه د ایران او د روم د بادشاهانو په شان بادشاهي ما به یا څوک ورپرېږدي یا نه وی بادشاه ته به ما څوک پرېږدي وی ته راشه تر وویل ته به زه موجود یم خدای به خیر کړي نو چې را رخصتېدو نه هغه بوډی ورته دعا وکړه وی بچې وی د بادشاه سره ته مناسب عمر مناسب نه دی وی خدای دې عمر د بادشاه نه لرې کړي او تا دې الله د هغه پسې کړي همدته دعا کوي وی روان شو دی سار وختي بوډی مجلس لراله دربار لګېدلی دی څه دربار به مسجد نبوي کې به دقسې په مصلی د پاسه ناست و صحابه به ورته ګیر چاپېره ناست و د خلکو فیصلې به یې کولې دی دربار و بوډی راله چې څنګه رانږدې شو تپوس یې که امیرالمؤمنین کوم ځای دی وی دا په مصله چې ناست دی چې رانږدې شو ویې کتله خو یې د شپې لیدی بس پوه شو چې دا خو همغه سړی دی چې بېګا پې ما بوج راوړی دی ما له اور بل کړی دی پوکي لوګي ته والی دی زما ماشومان یې ماړه کړي دي هسې نه سزا رانه کړي او د عمر فاروق خو ډېر روب او دبدبه وه بوډۍ زر رستو شوه صحابو ته یې راوینیسې را مخکې کړې ورته یې وې وایه ترورې چې څه دې مقصد دی وی ګوره ښه وي زه خو د ټولو نه مخکې دا معافي غواړم چې بېګا په تا ما څومره زیاتې او څومره ظلم کړی دی وی نه بوډۍ معافي مه غواړه دا ستا حق و ستا د بچو حق و وی یو خبره درته کومه اوس چې د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ودرېږي اوس به څه وی به دا راته ووایه د قیامت په ورځ چې د الله دربار کې تا ودرېږم نو عمر به د دې ګریوان نه رانیسم او الله ته به یې مخامخ کوم اوس به څه وی اوس به وایم چې یا الله په مخ د ځمکه که ما انصافدار او عادل انسان لیدلی دی نو هغه عمر فاروق دی او خدای زه دې خبرې ګوی کوم چې په نیمه شپې زما وږي بچي یتیمانان بچي ماړه کړي دي او په دا خپله شی وله بوجۍ راوړی د بیت المال نه ورته مستقل رزق مقرر کړ میاشت په میاشت تال او ستا بچو ته تنخوا به میلاویږي راځي به دا د الله یره یې ګورې د هر چا دا خوږه او دا پسته او نرمه بستره خوښوي د هر چا خوب خوښي یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روان دی بار ووت چکر به یې لګو داسې باروبار یو خیمه لګېدلې ده او د هغه خیمې نه
د فریاد آواز راځي، فریاد داسې زبیرګي ترې راخېږي. ملګري ته وایي ته راځه، داسې معلومیږي لکه چې د خیمه کې څوک مریض دی. چې ورلل یو سړی دی په خیمه کې دننه بار کېږي او په ډېر لوی تکلیف دی او ځان ته یې ډیوه او شمه بله کړې ده. سړیه څوک یې؟ وی میلمه یم. دلته څه کوې؟ وی بس شپه را باندې راغلې ده او دې خیمه کې دا مې دلته خیمه لګولې ده. وی دا فریاد او دا زبیرګي چې اورم دا څه شی دی؟ وی دا زما کور والا بیماران دي، په دې خیمه کې دننه دي. څه تکلیف دی ورته؟ وی د ماشومانو د پیدایش بیماري ده. نو وی څوک ورسره شته؟ وی څوک نشته. وی د خوراک مراک څه انتظام؟ وی هېڅ نشته. مسافر یم، غریب یم، مسکین یم. دې خو یې نه پېژن. کور یې منډه کړې، کور ته لاړ. بیبي ته وایي ښځې د خوب یې راپاڅوله. وی د الله د رضا دپاره به یو خدمت وکړی شي. د یو مسافر او د یو بېکس او بېڅوکه خدمت دی. اوس د شپې ښځه او ښکل دا ښه خبره نه ده. دا خدمت به وکړی شي، ګوره الله به دله جنت درکړي، الله به د جهنم د ورنو ساتي. او چې د یو مسلمان تکلیف دې پورته که، نو د قیامت په ورځ به الله ستا نه ډېر لوی تکلیف پورته کړي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي که نه حدیث دی، چا چې د یو مسلمان نه د دنیا یو رکوټی مصیبت لرې که، د دې انسان نه به الله د قیامت د ورځې غټ مصیبت لري. نو بیبي ورته وایي امیرالمؤمنین چپ څه شوي دی؟ چا به وایه د آخرت د ثواب او د الله د رضا کار دی، ته ما ته حدیث بیانې او منتونه راته کې، چل څه شوی دی زر راته وایه. وی دغسې د دې ښار نه بار په خیمه کې یو مظلومه ښځه را غریبه بېکسه بېڅوکه مسافره او د وړو د ماشومانو د پیدایش تکلیف دی ورته. وی شابه زه چې ځو. وی چې سامان ځان سره واله چې انسان له څه ورکول غواړي دغه وخت کې. هغو زنانه وزر یې سامان مامان برابر کو او په منډه لاړل. چې څنګه لاړل خیمې ته ورورسېدل، ګوره د بادشاه ښځه ده او د کوم بادشاه؟ د امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه بیبي ده او د دایي خدمت ته یې یعنې دغه ځای کې ډېرې نورې ښځې به وې چې هغې ته یې ویلې وې چې یو ښځه هله شا به راله راپاڅوه چې بویه ځو ویلېږو. نه د خپلې ښځې نه د دایي خدمت اخیستل او چې د مسلمانانو بادشاه وي. رونو وایه ستا د هغه چا هغه څوک دا کار کوي چې په زړه کې د الله یره چې په زړه کې یره نی داسې څوک کولی شي؟ نشي کولی. نو سړي ته وایي وروره بار روځه. وی ولې؟ وی ما دا کور والا راوستل چې ستا د دې ښځې خدمت وکړي. وی ښه. سړی یې بار راوسته او عمر فاروق خپله بیبي وردننه کړه. ښځې له هغه وخت سره چې ګرم خوراک پکاري یا بل څه پکاري هغه انتظام یې ورته برابر کړ. او عمر د هغه سړي سره بار ناستې په خبرو اترو دي. دې کې د هغه ښځې له الله ماشوم ورکړه هلک. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ښځې بیبي آواز وکړ. وی امیرالمؤمنین مبارک ته شه، تا دې مسافر رور له خدای پاک زوی ورکړ. خو چې دی ورته وي چې امیرالمؤمنین مبارک ته شه، نو سړی په رپېدو شو. وی ښه ته عمر فاروق امیرالمؤمنین یې ویو؟ وی دا ستا بیبي ده ویو؟ وی صاحب موږ معافي غواړو، ما نه خو غټه غلطي وشو. او هلته په خیمه کې په ښه د هیبت راغی چې ښه دا عمر راغلی دی بار ناست دی. دغه خو یو نوم و یو دبدبه وه. او په ښه د هیبت راغی چې ښه د امیرالمؤمنین ښځې د ما د دیتوب خدمت وکړه. نو ګوره فایده پکې دومره شوه چې په هغه ښځې دومره هیبت راغی چې د هغه هیبت سره خدای پاک هغه مکمل جوړه کړه. د ماشوموالي د ماشوم د کېدو نه پس چې نور کم تکلیفي د هغه هیبت سره الله د هغه نور تکلیف دم خلاصه کړه. زړې ورته په خپو پرېوت صاحب معافي غواړم، زما ښځه دې مړه وې خو چې ستا بیبي د هغې خدمت نه وې کړی، زما ښځه دې مړه وې خو چې تا وله خدمت نه وې کړی. وی نه، د قیامت په ورځ به څه کوم؟ د الله دربار کې چې الله ته زه مخامخ ودرېږم او ما نه الله تپوس کړی وی چې دغسې د مدینې په قرب و جوار کې یو ښځه په خیمه کې پرته وه او د هغې څوک نو او بېکسه او مسافره ښځه وه، ما به الله له څه جواب ورکوم؟ سهار وختي به بیت المال ته راشي چې ستا دپاره او ستا د دې ماشوم دپاره مونږ تنخه وظیفه مقرر زړه کې چې د الله یری. حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي، حضرت حسن وی زما د قسم د جمعې ورځ وه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مې کتل
نو جامو کې ټوټې لګېدلې وې. نو ما هغه ټوکړې وشمېرلې 12 ټوټې ورته لګېدلې وې، 12 ټوکړې. او یو ځل یې جامه وشلې ده، نو درزي لی ولېږله وې دې ته یو ټوکړه واچوه. نو هغه درزي ورته نرمه پسته ټوکړه واچوله. نو چې دله جامه راولېږله وی دا خو یې ورته نرمه اچولې ده، واپس یې ورولېږله وی غټه مضبوطه کړپله ورته واچوه. او خپلو عاملانو ته، وزیرانو ته، ګورنرانو ته چې کله به یې لېږل نو دا به ورته نصیحت کو چې ګورې ته خو لاړې د پلانکې علاقې ګورنر مې کړې، خو ګورې نری جامې به نه اغوندې، غټې به اغوندې، معده ډوډۍ به نه خورې، د کلک وړو ډوډۍ به خورې. دوه شو. او دریم دا دی چې په ځان به څوکیدار نه مقرره چې هر وخت د مسلمان اجت او تا ته را رسېدی شي، څوکیدار به نه مقرره. نو په بصره کې یو گورنر مقرر کړی و، عیاض یې نوم و. د هغه متعلق یې شکایت وکړه چې ځان ته یې څوکیدار مقرر کړی دی او چې کله یې خوښي ځان ته خلک پرېږدي او چې کله یې خوښه نه پرېږدي. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ولېږه ته لاړ چې پوره تحقیق وکړه، بیا ماله راشه. هغه لاړ چې معلومات یې واخېستل، راغی وی امیرالمؤمنین خبره رښتیا ده، ځان ته یې څوکیدار مقرر کړی دی، چې کله یې خوښه خلک پرېږدي او چې یې خوښه نه پرېږدي. وی ډوډۍ یې څنګه ده؟ وی د معدې ډوډۍ خوري. وی جامې څنګه ده؟ وی نری باریکه جامه اغوندي. سوال جواب یې ورپسې وکړو، ته ما معزول کړې راشي. د ګورنرۍ نه یې مات که بل ګورنر یې مقرر. او چې مدینې منورې ته یې راوسته ورته وی ښه ته د مسلمانانو ګورنر یې، مسلمانان به غټې جامې اغوندي درنې او ته به نری باریکې جامې اغوندي، مسلمانان به سغ اوړه خوري او ته به د معدې ډوډۍ خورې، او تا ته د مسلمان چې اجت شي نو ستا څوکیدار به ولاړي، کله به یې پرېږدي او کله به یې نه پرېږدي. ته ما د ګورنرۍ نه مات کړې. او اوس به داسې کې چې نری د شړۍ جامې یې وله ورکړې، دا شړۍ ټي که نه دا ویښتو والا هغه سړی ګرۍ، ځکه هغه خو د ویښتو وي که نه. 2 څادره یې ورکړه، دا واغونده را خپلې جامې دې لرې کړه. او ګډه چیله یې وله ورکړه او کونټه یې ورکړه، وی لاړ شه صحرا ته او دا ګډه چیله سره وه چې یو میاشت په سترګو نه وینم چې د وجود نه دا کبر وباسم. ته به د قیامت پر ورځ الله له څه جواب ورکړې. او عمر به خدای له د قیامت پر ورځ څه جواب ورکړي چې د بصرې والي یې هغه سړی مقرر کړی دی چې د قوم جامه یو شان وره د بل شان ده، د قوم ډوډۍ یو شان وره د بل شان ده، او ځان ته څوکیدار مقرروي. نو په خپله 12 ټوکړې به په جامه کې وي. حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي ما وشمېرلې 12 ټوکړې ورته لګېدلې، او ټوله شپه به د الله تعالی عبادت کو، ټوله شپه جړل به. او چې کله به پېشمنې شو نو بیبي او د کور خاوندان به یې پاڅول، وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، دا آیاتونه به یې لوستل او ټول به یې پاڅولي، پاڅېږه تهجد وخت دی چې تهجد وکړې. مصر چې کله فتح شو، شام او د مصر د علاقې، نو د مسلمانانو چې هلته کې کوم والي دی، ګورنر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسې سوال جواب ولېږه چې صاحب شام ته راشه. شام د مسلمانانو په قبضه کې راغی او شام فتح شو. شام خو بیت المقدس پکې لوی جومات دی او د ډېرو پیغمبران او یا پکې پیغمبران دفن دي، او د مسلمانانو د پاره لویه خوشحالي وه چې زمونږ قبله اولا فتح شوه او د مسلمانانو په قبضه کې راغله. نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ د ډېرې لویې قافلې سره شام ته روان شو. په لاره ځي مزل زیات دی او اوښان کم دي، وی 2 کسان په یو اوښ باندې سواره شي، 2 کسان، او نمبر به پې سورلي کوي. مثلا 2 میله په یو سوري، بل به ښکته رواني چې اوښ هم ستړي نه شي، بیا په 2 میله بل سوري، بل به مهار نیولي په لاره به رواني. قافله روانه شوه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ځان سره یو غلام ملګری کوي، هلکه ته به ما سره ځې. نو چې په لاره څنګه عمر نمبر راځي او کوزیږي، غلام ورته امیرالمؤمنین څه کې؟ وی بس اوس ته سورېږه او پړی به زه نیسم. وی صاحب ما شرمې، ما بې عزته کېده، خلک به څه وایي؟ زه ستا غلام یم، ستا نوکر او خادم یم،
نو صاحب تاسو به بره ناست یې او اوښ به زه چلو زه به د اوښ پړې به ما نیولي وی نه ته مسلمان نه ته انسان نه څه زه ستړی ته ستړی کېږې زه ستړی کېږم ته نه ستړی کېږې څه غلام ورسره په جګړه دی وی نه دلته خو ټیک ده چې زه امیرالمؤمنین یم خو د قیامت پر ورځ به زه امیرالمؤمنین بیا ګورې نه یم دلته د مسلمانانو بادشاه یم او د قیامت په لوی میدان کې بیا به زه د مسلمانانو بادشاه نه یم الله له به څه جواب ورکوم هغسې چې څومره مزل به عمر په اوښ که او پړې به هغه غلام نیولی و هغومره مزل به بیا غلام یې بره په اوښ باندې بسور کړ او پړې به عمر فاروق نیولی او بس کې څوک داسې اوسه چې خپل نوکر په څاوري باندې سور کړي او پړې ده نیولي او وی امیرالمؤمنین عمر فاروق غوندې سړی شام ته ورسېدل کافي مزل دی چې شام ته نږدې شو د شام یهودیان او عیسایان ټول استقبال لروتې او نوم پرې خلکو اورېدلی چې حضرت عمر د یو روب او د دبدبې خاوند دی نو تماشې له هم ډېر خلک راوتي چې موږ د عمر ووینو چې دا لاسینګ سړی دی اتفاقا چې شام ته کله داخلیږي قافله دغه وخت کې د عمر نمبر په دې راغلی دی چې د اوښ پړی به نیسي او غلام به زورېږي نو عمر فاروق راکوز شو غلام ته یې بره خیجه او زما نمبر دی غلام ورته خدای دپاره امیرالمؤمنین دا خو موږ دار شام ته داخلیږو دا خلک ستا استقبال له راوتې دی نو دا خو ډېره زیاته بده خبره ده چې د اوښ پړې تا نیولي او زه پرې د پاسه سور یم ځکه په لار هم دا چل وکړه نو خیر دی لیکن دلته به دا چل نه کړو دا خلک به څه وایي موږ به بېعزته ښکاره شو دا مسلمانان به ډېر وایي به چې ښه د دوی داسې امیرالمؤمنین دی بادشاه دی چې غلام په اوښ ناست دی او پړې ده نیولې دی ورته یې ویې ګوره د انصاف کار به کوو بې انصافي به نه کوو انصاف دا دی چې نمبر زما دی خلکو هم ورته مینت وکړه زاري ورته وکړه وزیران ټول چې صاحب دا زمونږ بېعزتي ده دا ستا بېعزتي ده د مسلمانانو بېعزتي ده او د خدای دپاره ته سور شه او پړې خیر دی دا غلام نه بل څوک به ونیسي وی داسې کېږي نه هغه غلام یې په اوښ باندې سور کړ او د پړې نیولې د مصر په لاره چې کله پاشهرا باندې ور داخل شو هلته یهودیان او عیسایان دي چا سره کتابونه دي ورته ګوري چې یاره وګورو چې زمونږ په کتابونو کې د مسلمانانو د دویم خلیفه د عمر فاروق کوم صفتونه دي چې هغه په ده کې شته او که نشته چې مونږ ته پته ولګي ځکه چې په پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د څلورو غواړو ملګرو مکمل صفتونه موجود وو مونږ ګورو چې دا هغه دی او که نه دی نو چې دې سینګ په هغه شهرا په هغه لویه لاره ور مخامخ شوه یهودیان عیسایان یو بل له مبارک وی مبارک شی وی دا هغه عمر نه دی دا په اوښ باندې چې زور دی وی دا مخکې چې را روان دا ستاسو امیرالمؤمنین اوښ دی وی دا هغه نه دی وی زمونږ په کتابونو کې چې د مسلمانانو د دویم خلیفه کم صفت راغلی دی هغه په ده کې نشته د مصر بادشاه ورته وی دا د اوښ پړې چې نیولې دی دا بادشاه دی زمونږ دا چې سور دی دا نه دی د اوښ دا پړې چې نیولې دی چې هغې کتابونو ته وکتل او ده ته وکتل وی قسم نه چې همدغه سړی دی د مسلمانانو دویم خلیفه د نبي علیه السلام دویم ملګری هغه همدا سړی دی صرف د عمر فاروق په لیدو باندې پروردګار د دنیا یهودیان او عیسایان مسلمانان کړل صرف په لیدلو باندې بیا چې کله مصر ته ننوت د شام ته سهار له د جمعې ورځ ده او په بیت المقدس کې به عمر فاروق د جمعې تقریر کوي خطبه ووایي د دنیا خلک راغلی دی او ناست دی د مصر چې کوم ګورنر دی هغه وله جامې راوړې خشته مزېدارې ښکلې وی حضرت چې کله ولامبې دا خشته ښکلې جامې واچوه دا پاکې مزېدارې مې درې نوې جامې راوړې وی دا ولې وی ځکه یهودیان به راځي عیسایان به راځي د هغوی عالمان او پوه خلک به راځي تا نه به تپوسونه هم کوي او تا سره مجلس به هم کوي نو چې تا خسته جامې چولي صاحب دا جامې د ټولې ټوکړې ورته لګېدلې دي نو ښه خبره نه ده ورته یې وی نه وی دا جامې دې رقم ځای نه راوړې وی دا صاحب د بیت المال وی د بیت المال به زما دی د عمر دی او که د عمر د پلار دی د قیامت پر ورځ به الله له څه جواب ورکوم ستا خپلې جامې شته چې ما ته وبخې وی صاحب زما خو دا یوه جوړه دا چولې مې ده وی د بیت المال مال به ماله نه راوړې زه یو ستا وی چې دې جامو ته ټوکړې لګېدلې دي
خلق برا پورې خاندي زمونږ بېعزتي ده او ښکلې جامې واچوه او ورته څه وایي وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه بهترین ډولې شی بل نشته دی جامه به خپل کار کوي جامه که هر څنګه ده خو چې سړی د ایمان په جامه باندې په غسلخانه کې ووینځلې نورې جامې نشته نو چې هغې ځان له صفا کړې او په غسلخانه کې نچوڼ کړې او لږې یو پوټې اوچماتې شوې وی چولې بار راووته د جمعې مانځله بیت المقدس ته لاړ په منبر کېناست یهودیان او عیسایان د دنیا د عیسایانو راهبان او د علماو دا راغلي دی ورته ناست ډېر ښایسته تقریر و او هغوی چې ورته ګوري د جامو ته او د خپلو کتابونو هغه لیک ته ګوري چې زمونږ په کتابونو کې د عمر کم صفت دی هغې ته ګوري نو حیران دي چې مونځ شو د مانځه نه پس راغلل تپوسونه یې شروع کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د یو عالم له د یو راهب له ډېر په اطمینان جواب ورکوي په دغه مجمع کې چې څومره په زرګاو یهودیان عیسایان پروردګار ټول مسلمانان کړ هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانانو ته به دین ستاسو درست نه دی او زمونږ دین ټیک دی او داسې دي داسې دي زما وروڼو چې د انسان په زړه کې د الله یره راشي که نه د هغې اثر د انسان په دې مخ او په دې وجود باندې راشي او بیا د هغې اثر په بل مسلمان پرېوځي لکه څنګه چې سړی د انور ته دا شیشه ونیسي که نه نو که ستاسو خیال وي په دې شیشه کې د انور هغه شعا راشي نو په دې دیوال باندې چې لګې نو پړق غوندې کوي دقه رنګې د دې ایمان تعلق د الله سره دی نو د چا په زړه کې چې د ایمان رڼا راشي او د الله یره راشي نو په بل مسلمان یا په کافر یا په انسان یې داسې اثر پرېوځي لکه شیشه چې څنګه یو دیوال ته نیسي هغه برېښنا کوي زمونږ په خبرو کې اثر نشته ولې زړه کې د الله یره نشته زمونږ وینا نه په مونږ اثر کوي او نه په بل اثر کوي ولې د زړه یره نشته که د زړه یره وي نو بیا به په مونږ هم اثر کوو په تاسو باندې به هم اثر کوو پلار زوی ته لګیی نصیحت کوي استاد شاګرد ته لګیی نصیحت ورته کوي مشر کشر ته لګیی نصیحت ورته کوي یاره وی په خبرو کې مې اثر نشته وی ډېر نصیحت مې ورته وکړو په دې بچي اثر ونه کړ دا د یرې دا د زړه د درد نه خبره ني چې کله د زړه د درد نه خبره د زړه د یرې نه او د هیبت نه او د درد نه راووته قسم دی هغه په کشر هم اثر کوي او هغه په بچي باندې هم اثر کوي هارون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی مشهور بادشاه نو دا خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عمر دا چې سکول په زړه کې د الله یره پرته ده یره خوف خدا یو ځل وی که دا ټول خلق الله جهنم ته وبخي ټول مخلوق او الله اعلان وکړي د قیامت پر ورځ چې دا ټول ما وبخل جنت ته دي شیطان هم مثلا وبخي هېڅوک پرې نه دي خو دا اعلان پکې وکړو چې صرف یو کس به دوزخ ته ځي او باقي به ټول جنت ته ځي یو به وایي څوک چې څومره مخلوق دا ټول تر شیطانه پورې الله وبخي مثلا مثال فرض باندې خبره چې دا ټول مې وبخل خو یو کس به جهنم ته ځي وی دا به څوک وی دا به عمري وی دا به زه دا دونه من الله نه یره ده او که الله تعالی اعلان وکړي چې دا ټوله دنیا د جهنم ته ځي او صرف یو کس به جنت ته ځي وی دا به څوک وی دا به عمري چا ورته دا ولې وی یره مې هم د الله نه په زړه کې ډېره ده چې هغه یرې ته ګورم نو دونه مې په زړه کې یره ده چې دی که ټوله دنیا جنت ته ځي او یو دوزخ ته ځای به ځیم او د الله د رحم امید مې په زړه کې ډېر زیات دی بل طرف ته چې د الله رحم ته ګورم نو یم چې ټوله دنیا دوزخ ته ځي نو د الله هغه رحم به په مې زه به جنت ته ځم زمونږ د طالبانو ته رجا او خوف وایي یره امید نو ړکې به را دواړه ساتې هم به د الله نه امید ساتې چې یاره زه مسلمان یم الله زه د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړم الله زما په ژبه ښکلې کلمه جاري کړله په مسلمان وطن کې پیدا کړم مونځ وله کوم او دس کوم نو انشاءالله د الله نه مې تم او امید شته چې ما به الله وبخي او جنت ته به مې ولېږي خو ګورې ځان به بې مهاره اوښ هم نه ګرځی پرانستې غویانو غوبل چې به چې د یاره خو چې څه کوم نه کوم به نه په زړه کې به د الله یرم ساتې یاره شیطان شته نفس شته ورپسې د قبر عذاب شته
د الله احسانات را باندې ډېر دي، زما مونځ به څه مونځ دی، زما روجه به څه روجه، که دې خواته عبادت کوم اخوا غیبت کوم، که دې خوا نیکي کوم اخوا کنزل کوم، اخوا پردې حق، نو د الله یره به هم په دا زړه کې ساتې. دوه خبرې، ام د الله نه یره او ام د الله نه تمه، هله به ته کامل مسلمان یې. هارون الرشید بادشاه خضر او زبیده نومې دی، زبیده دی د تره لور ده او ډېره نیکه بیبي ده، پرهیزګاره پاک دامنه ښځه وه، د ډېر دولت خاونده وه. کله چې دا به مکې مکرمې ته تله حج له، نو دې به اعلان وکړو چې کله چا حج ته زړه کېږي، هغه خلک چې خپل وس یې نه کېږي غریبانان یې، نو هغه دې راشي مونږ سره دې نومونه ولیکي. نو په زرګونو خلک به رالل، ښځې او سړي نومونه به یې په رجسټر کې ولیکل، نو ځان سره به یې حج له روان کړل. نو د دغې حج خرچه چې څومره د دې خلکو و، دا به زبیدې د خپل جیب نه برداشت کوله، د بیت المال نه نه، خپله مالداره ښځه و، دا خرچه به هغې برداشت کوله. او ډېره ښکلې ښځه وه، د هارون الرشید ورسره مینه ډېره زیاته و، ډېرې ورسره محبت. یو خوب یې لیدی و، داسې خطرناک غوندې دې ځای ته نشم ویلی. بیا علماو د هغه خوب تعبیر وله ورکړه چې ستا نه به الله یو خدمت اخلي، او خدمت به دی په مکه مکرمه کې خو به نه وي بغیر د زمزم نه، نو یې تا نه به الله دا خدمت اخلي چې ته به یو نیر راولې مکې مکرمې ته، او مکه مکرمه او د هغې ګیر چاپېره خلک به پې سیراب کې. نو صاحب په هغه زمانه کې یو نیر وکنیسته، هغه نیر د عرفات په یو غر کې راوتی دی او مکې مکرمې ته را رسېدلی دی. اوس هم د هغې نښې شته چې څوک حج له عرفات مینا ته لاړ شي، د هغه نهر زبیده د هغه نیر اوبه پکې نشته، اوس وچې شوي دي، خو د هغې نښې نښانې شته دي. او عجیبه هغه زمانې انجینیرۍ ته چې وګورئ حیران به شئ، ځکه چې بعضې ځمکه ښکته ده، غرونه دي که نه، او بعضې اوچته ده، او په داسې طریقې هغه نیر راوستلی، ځکه نیر چې ډېر یو ځای کې ښکته شي نو بیا خو بره نه شي ښتی، کله یې ورته بعضې ځای کې ډکون کړی دی، دیوالونه یې ورته والي دي، غر یې ورته تراشلی دی، او په داسې ځای نه یې دا نیر تر ننه پورې د دنیا انجینیرانو دا معلومات ونه کړی شو. څومره غټ ساینسدانان دي چې دا نیر په دې غر کې راوتلی چې د اوبه راغلي د کوم ځای نه وي، دا د کوم ځای نه راغلي دي، هېڅ پته ونه نن پورې چا ونه لګوله. ډېرې زمانې پورې دا نیر بیده او خلکو به ترې فایده عرفات کې او په مینا کې او په مزدلفه کې او په مکه مکرمه کې به ترې خلکو فایده اخېسته. نو د هارون الرشید دې ښځې سره ډېر محبت او مینه وه. یو ځل دواړه د شپې یو بل سره لګیا دي، ګپ شپ لګی، خاوند ښځې ته غوسه شو، نو د ښځې د خولې نه خبره ووته، کوم خاوند چې ښځې سره ازادي کوي نو خامخا د ښځې د خولې نه هم څه ګډې وډې بیا وځي. نو دا ښځه د هارون الرشید ته وایي چې ته خو دوزخي یې، خاوند ته وایي دا خبره ناروا ده. ښځه به خاوند ته داسې قسمه د بېادبۍ او د بېعزتۍ الفاظ نه وایي، دا سخته ګناه ده. د خولې نه یې وختل، وایي ته خو دوزخي یې، جهنمي. هارون الرشید ورته وایي ښه، وایي که زه دوزخي یم نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. اوس ترونو د دریو طلاقو طلاق ډېر ګران کار دی، الله دې مسلمان وساتي. یو سړی که ښځې له یو طلاق ورکړي هم ګناه ده، ښه خبره نه ده، خو د هغې جوړښت په اسانه کېږي. که دوه ورکړي د هغې جوړښت هم په اسانه کېږي، خو چې درې طلاقه ورکړي د هغې جوړښت په ډېر ګران کار دی، بیا نه کېږي جوړښت، او که کېږي نو ډېر ګران کار دی، اسان کار نه دی. د خولې نه د هارون الرشید الفاظ ووتل. اوس دیم چې سوچ یې وکړه چې دا زما د خولې نه څه ګډې وډې ووتې، ښځه هم په ژړا شوه چې دا ما دې خاوند ته څه غول وخوړل. شپه د سهار وختي علما راوغوښتل، هارون الرشید یې تپوس وکړ چې د دې مسلې حل راته ووایه. ما ته ښځې وې دوزخي، ما ورته وې که زه دوزخي یم نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. دې ته معلق طلاق وایي. څه مطلب؟ که دا پته ولګي چې هارون الرشید دوزخي دی، ښځه به طلاقه شي، او که دا پته ولګېده چې دې دوزخي نه دی جنتي دی، نو بیا ښځه نه طلاقېږي. نو مولیان ورته وایي چې صاحب دا خو داسې مسله ده چې مونږ له هم جواب نه راځي، مونږ ته څه پته لګي چې ته دوزخي او که ته جنتي. که ته دوزخي خو ښځه په دریو طلاقو طلاقه ده، قصه دې خرابه شوه، او که دوزخي نه جنتي نو ښځه نه طلاقېږي. نو مونږ ته څه پته لګي چې دوزخي جنتي، د هغې پته خو یو الله ته لګي. پیغمبر شته نه چې د الله نه تپوس وکړي، او مونږ ته پته نه لګي. ښځه جدا شوه د خاوند نه، ځکه څه پته لګي چې دې دوزخي دی او ښځه طلاقه نه. ښځه هم جاړي
او هارون الرشید نم خبرې نه کېږي جاړي ښځه یې خوښ هم ده او تر لورین ده او خلک هم پریشان دي ځکه بادشاه هم د انصاف بادشاه دا علاقې چې څومره علما دي نیکان دي محدثین دي د هغه زمانې ټولو سره مشورې کوي خو د مسلې جواب اړو چاته معلوم نه دی امام شافعي رحمت الله علیه چې دا کم د مذهب او د فقه لوی امام دی دغه وخت کې ماشوم و چې دا مونږ د چڼې وایو د 12 کالو الله وله پویه ورکړې وه لوی علم الله ورکړی په لاره روانو تپوس یې وکړو یاره دا خلک پریشانه دي چې څه چل دی وی دا زمونږ بادشاه هارون الرشید په یو مسله کې ګیر شوی دی او د هغه مسلې حل چا سره نشته جواب چا سره نشته وی څه مسله ده وی ښځې ورته وی دوزخي ده وی که زه دوزخي یم نو ته په ما په 3 طلاقو طلاق یې اوس دا پته نه لګي چې هارون الرشید دوزخي دی که جنتي دی که دوزخي خو ښځه به طلاقه یو که نی نو ښځه به نی طلاقه وی د دې مسلې جواب خو ما سره شته امام شافعي صاحب خلقو بادشاه تعالی وی صاحب یو رکوټ طالب دی محمد ابن ادریس ته د نوم و نوم محمد او د پلار نوم ادریس شافعي هغه سره جواب شته وی ری ولی دی وله مجلس ته بوت هارون الرشید په تخت ناست دی وزیران ناست دی قاضیان او وزیران او قاضیان یې څوک دي لوی لوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې خلک ناست دي دا نیکان او صالحان خلک یې قاضیان علما دی ورته مخامخ خو دی طالب دی مولانا صاحب طالب صاحب زما را دې مسلې جواب د سره شته وی او صاحب بلکل شته ټول مجلس کې وزیران او ګڼه ناسته ده وی ښه وایه که نه وی نه صاحب داسې نه کېږي وی ته به د دې تخت نه راکوشي او زه به دې تخت ته وخېږم ته به دلته ودرېږې ښځه به دې راولې به م ودرې د مسله به راته بیان کې زه به جواب درکم بیا ته پیشه او تخت دې پیشه وی دا خلق ورته وی دا څه کوې وی نه وی دا خو د علم سپکاوی دی چې دی بره ناست دی او زه ورته ولاړ یم او دې ما نه د مسلې تپوس کوي ګوره د دین قدر مونږ خلکو کې نشته مونږ د علماو څه قدر کوو مونږ د طالبانو څه قدر وکړو په لاره به ملا رواني اکثر به اودس مات کړي مونږ به یې تپوس وکړو استاد کوی کې چرګه پروت دی څو بورقې ته وباسي صبر وکړه چې دی خو لږ یو بوټی ځان فارغ کړي بیا به دې تپوس وکړي دین د دین عزت پکې د دین مسله دا د قرآن یا د سنت نه به تا ته امام د هغې جواب درکوي د هغې به تم قدر کوي امام به هم قدر کوي که مونږ د دین د قرآن او د سنت او د هغې د مسلو قدر وکړو مونږ به په خپله عزتمن یو او که مونږ د هغې قدر ونه که مونږ به بې عزته یو ګوره نه مونږ د ګیرې قدر کوو که یو سړی غله وکړي نو مونږ ګیرې ته نسبت کوو ته لا شیخې نه لکه د اخلاق خو یې دې ګیرې نه را کړې دا خو یې د لاسونو کړې ده که سړی معمولي غوندې په سیکل چا سره ډغره ووایي او ته لا شیخې نو دا بریکونه یې په دا ګیره کې لګېدلي دي چې ته ورته وایې چې شیخې بریک خو یې لاس کې دی ګوره دا زمونږ د شیطان هغه اثر دی چې مونږ ته ګیرې ته نسبت کوو پټکي ته نسبت کوو ګیرې ته نسبت کوو علم ته لا مولی ته لا طالبې ته لا سپین ګیرې نو دا ارواني دې ګیرې وکړه او که د ارواني دې پټکي وکړه او که د ارواني دې علم وکړه مونږ ته دین سپک ښکاري ځکه مونږ سپک یو مونږ په بچو سپک یو مونږ په کشرانو سپک یو ولې مونږ د دین قدر نه کوو که مونږ د خپل مشر د ګیرې دا ګیره او پټکي دا خو سنت څیزونه دي نو که مونږ د پیغمبر د دې سنتو قدر وکړو د ګیرې د پټکي د مشر د پلار د استاد د عالم د طالب د جومات د مصلې قسم په خدای چې تاسو مونږ به عزتمن یو بیا خو مونږ کې د عزت نشته نو مونږ هم بې عزته یو نو وی دا د دین سپکاوی دی چې زه لاندې ولاړ یم او دی په تخت سور دی او ما نه د مسلې تپوس کوي دی به راکوشي زه به په تخت کښېنم د مسلې تپوس به وکړي زه به جواب ورکړم بیا دی پیش او خپل تخت دی پیش او بادشاه یې پیش هارون الرشید پوه شو چې هلک خو عالم هم دی خو هوښیار هم دی علم سره ګورې عقل لوی څیز دی علم سره چې عقل نی هغه هم بېکار دی ښځه یې راوسته په پړوني کې مخامخ ودرېده او هارون الرشید زر د تخت نه راکوز شو امام شافعي صاحب رکوټ طالب د په تخت د پاسه کېناست چې کېناست لوی وزیران او علما قاضیان ناست دي وی وایه مسله دی وی صاحب دې ښځې ما ته وی ته دوزخي
ما ورته وی که ته زه دوزخي یم نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. امام شافعي صاحب ښځې نه تپوس وکړو وی دا خاوند چې د څه وایي دا ټیک وایي بیبي وی او صاحب بلکل ټیک وایي. اوس راته ووایه چې زه دوزخي یم او که جنتي یم چې ښځه طلاقه ده او که نه ده. امام شافعي صاحب ورته وایي هارون الرشید بادشاه له اول خو درنه یو تپوس کوم وی ستا په زړه کې د خدای یره چېته راځي د الله د یرې نه ته چېته جاړې. الله اکبر. او ورته وی صاحب هره شپه وی دا خبرې خو پټې دي خو هره شپه زه الله ته جاړم او داسې جاړم په سلګو چې خدای لوی رعیت ترې راکړی دی او د قیامت پر ورځ به ته ما نه زما د دې قوم تپوس کوې زه به تا له څه جواب درکړم. یا خدای چا سره ظلم ونه کړم، یا خدای څوک د لوږې مړه نه شي، یا خدای څوک نار مړه نه شي، یا خدای څوک ښځه بې پردې نه شي، خدای څوک په چا زیاتي ونه کړي. دا تپوس خو به ته مانه د قیامت پر ورځ کې الله تعالی به څه جواب درکړم. وی ټوله شپه تر پېشمني پورې خدای ته جاړم. وی ښه وی او وی زه ښځه نه طلاق زه بوزر ستا ښځه هغه ځای نه پې علماو راودانګل هلکه طالبه دا مسله ده کوم ځای نه راوویسته د خدای نه جاړې او جاړم او ښځه نه طلاقه. وی او بلکل د قرآن شریف د دې آیات نه مې راوویسته ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله وی چې د چا په زړه کې د الله یره راشي دا جنتي دی. الله به له په جنت کې برغ برغ باغونه ورکوي. نو دې هره شپه الله ته جاړي په زړه کې د الله یره پرته ده. نو چې په زړه کې د الله یره پرته ده خو جنتي شو که نه؟ زه نه وایم الله وی د خدای کتاب وی. نو چې دې جنتي ده خو وی که زه دوزخي یم نو خو درې په ما طلاقی. مونږ ته خو د جنت او دوزخ پته به ردې نه لګي. لکه ګوره لوګي چې کوم ځای کې وي نو تا ته پته لګي چې لاندې اور دی. داسې ده که نه ده؟ لوګي خو بغیر د اور نه نی. تا چې یو ځای کې وي نو ته به دا یا انور دی او یا دا اور دی. یخوالی چې کوم ځای کې وي ته به چې دا واوره ده. د دې نه پته لګي. نو مونږ ته د اثر نه پته لګي. الله فرمایي چې د چا په زړه کې یره دا جنتي دی بس. او د ده په زړه کې یره شته ټوله شپه الله ته جاړي لحاظه دا جنتي دی دوزخي نه دی ښځه پې طلاقه نه ده. زما وروڼو که ځان کامیابول غواړئ زړه کې الله او د الله یره راولئ. د شپې چې کله سملی په ذکر سملی په ذکر د الله نوم یادوئ درود شریف او دس کوئ سملی نو که د شپې د نه صوته نو جنت ته به نیغ په نیغه ځئ. اور آسان عمل شو که نه شو؟ دا اوس د انسان باندې یره ده که نه؟ یعنې ته لمونځ خو نه کوې چې اودس کې. خو نبي علیه السلام فرمایي چې څوک اودس کې اوده شو او د ده په ژبه د الله ذکر یا درود شریف چلیږي، درود شریف هم ذکر دی د الله نوم دی پکې، نو که دې په دا شپه کې مړ شو نیغ په نیغه جنت ته به ځي او د ایمان د زوال نه به محفوظ او بچ دی. څونه اسانه نسخه شوه. ښه چې کم کار کې وګوره چې دا کار هسې نه داسې نه چې ما په الله راونه نیسي د الله د قهر او د غضب کار نه. نورونو دا زمونږ دپاره کامیابي ده. خدای پاک زمونږ په زړه کې خپله یره پیدا کړي. د نیکانو قدر، د علماو طالبانو قدر، د جومات عزت، د پټکي عزت، د مدرسې عزت، دا زمونږ دپاره ډېره لویه خبره ده. نو خدای پاک دې زمونږ په زړه کې خپله یره پیدا کړي. د قیامت د ورځې دا لویه یره دې الله په زړه کې پیدا کړي. او زمونږ د دې حکمران طبقې په زړه کې دې الله خپله یره پیدا کړي. لوی مصیبت دی اخر کې راته دا خبر را یاده شوه چې زمونږ په دې قبایلي علاقو باندې بیا دې دغه ظالمانو بمبارۍ شروع کړې دي امریکې او د هغه د ملګرو. او نن بیا پکې زمونږ یو اخبار مې وختي کته نو زمونږ یو لوی وزیر وایي موږ د هغوی طاقت نشو لرلی. نو ظالمه دشمن ته دشمن چې دا وایي چې طاقت نشم لرلی خو نور دې په ځان باندې وخوینده. دا ولې دا بېغیرتي ده بېغیرتي. دعا وکړئ چې الله زمونږ په زړونو کې خپله یره پیدا کړي. الله مو د غیرت او د حیا ژوند نصیب کړي. خدای که څوک په هر قسمه مصیبت او تکلیف کې گرفتار دی خدای د هغه مصیبت او تکلیف نه په خیر خلاص کړي او زمونږ په زړونو کې د آخرت او د قیامت یره پیدا کړي. او خدای تم بیسا او بې کتابه جنت ته بوتلی کړي. چا که بیماران څوک دعا وکړي. زمونږ یو ملګری دی ګل لاله د هغه زوی بیمار دی، نور هم څوک مریضان دي، دعا وکړئ چې الله تعالی وله شفا ورکړي. خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زمونږ د حلال رزق نصیب کړي، مردگان هم وبخښي. او تنگدستیان چې څومره تنگدسته دي غریبانان فقیران د حلالو پراخه رزق یې نصیب کړي. او زمونږ په دې وطن باندې الله خپل فضل وکړي. او څومره دا کافر چې زمونږ په دې وطن کې ګوتې ورکړي دي او د مسلمان خلاف سازشونه کوي الله دې په خپل قهر تباه برباد کړي. اخر وخت کې د الله زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا خو ما دعا وکړه. دې دعا غواړي نیکمل اولاد غواړي. خدای پاک دې ورته نیکمله اولاد ور نصیب وګرځوي.